جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یم خبر نیوز سره جی سرفراز درانی تاسو ته مینه ډک سلامونه. قدرمنو دلته جی د وخت کې زه په دې نوخار نه مخکې جی او کله دی د دې کلی نوم چې کوم دی کندر دی که تاسو کتئ شي دا بالکل جی دا څومره چې کوم متاثرین دلته پرتې دي او کیمپونه هم لګېدلي دي په دې متاثرین جی دغه وینا دی چې موږ ته بالکل چې کوم خلک متاثرین دي هغوی ته چې کوم دی سامان نه میلاویږي او چې کوم خلک متاثرین نه دي هغوی ته سامان میلاویږي. دې کې چې کوم دی متاثرین اور دې نه علاوه چې کوم دی ډاکټران او د نیشنل هایوے پولیس چې کوم دی د په یم خبر نیوز سره څه خبرې وکړي راځئ چې واورو. معلوم دا یو کریټیکل متاثرین دغه داسې افت راغلو په موږ د عوام باندې دې کې موږ دا یو خدای پاک یو جذبه د موټروي ته او راکړه چې موږ د خلکو سره امداد وکړو. د نوخار چې څونه کسان دي کدار مالی د خوبه حرکت کړی ډېرې زیاتې وې بلکې چونکې د موږ سره د ملګرو ډېر امداد وشو موږ له ځای راکړو ډب دی موږ ته څه امداد نه میلاویږي موږ روزانه راځو نن څومره ورځ وشي موږ ناست یو دلته موږ ته امداد نه میلاویږي کم حقدار نه دي هغه ته امداد میلاویږي کم حقدار دي هغه ته امداد نه میلاویږي شوي تر اوسه موږ هلته پرایویټ سکول کې خپله خرچه مو کوله نو دلته راته چا ووي چې دلته میلاویږي چې دلته راغلو دلته موږ ته تر اوسه پورې هېڅ هم نه دي میلاو شوي. زه د نوخار پوه شوې د ډاګونو دونه بیچې شی راله نه دی میلاو شوی په سیلاب کې خور کرتلي بچي راته ټول ناجوړه راغلي نه لا اوس راغو نه مو لنټري کړې نه مو ښه کړي نه مو بد کړي لا مو اوبه هم دلته نه دي څکلي. دا درېیمه ورځ ده چې کیمپ هم لګولی دی او موږ ډېره شکریا ادا کوو د ډي ایچ او صاحب او د ډي سی صاحب چې دا خلک یې فیسیلیټیټ کړو دوی دلته کې زموږ سره تقریبا 280 فیملی ما سره د خیبر ټیچینګ هاسپټل نه ټول سپیشلیست ډاکټران دي هغوی راغلي دي هیډ نرسز موږ سره راغلي چې څونه موږ دوایي راوړې او د هغوی پرسنل هایجین څیزونه راوړي یا موږ پکې تقسیم کړل. چې تاسو ماشاءالله چې تاسو دومره یو جهاد قوي لګیا یو ډېر خلک چې متاثرین دي هغوی دا وایي چې یاره کم خلک متاثرین دي هغوی ته څه نه میلاویږي چې کم خلک متاثرین نه دي هغوی ته میلاویږي د دې باندې غوندې رڼا واچوي تاسو. رور مې شکر الحمدلله مونږ خو دلته دا کیمپ پنځمه ورځ شوه په خدمت دغه روان دي خو مونږ اوس چې کم کسان راغلي مونږ خو دغه نشو کولی چې دې کې متاثره څوک دی او دې کې متاثره څوک نه دی پته نه لګي خو مونږ د خپل اړخ پوره کوشش